أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. دا سورة نحل جالسم نمبر رکو دا ددی رکو ابتدائی آیت ترجمه او تفسیر وړاندې درس کې تاسو واوریدل. تاسو ته ویلو چې مخکینی آیت کې د پورا دین اسلام خلاصہ او نچوړ چې د نوغه راغلي دي. د دریو خبرو پکې الله تعالی حکم کړی دی او د دریو خبرو نه چې الله تعالی منع کړی دا. د کوم دریو خبرو چې الله تعالی حکم کړی دی دغه درې خبرې کو په یو انسان کې رالي نو گویا کې په دې ټولې بلایانې چې هغه جمع شو او د کوم دریو خبرو نه چې الله تعالی منع کړی دا. کو یو انسان دغه دریو خبرو نه منع شو نو دې چې نو د هر قسم برایي نه چې هغه محفوظ شو. اوس په دې آیت کې دا اوس چې کوم آیتونه تاسو واورېدل په دې کې یو بل اهمه مسله الله تعالی ذکر کړې ده او دا غي حکم چې د موږ او تاسو لا هغه را کړې ده او هغه کومه خبره ده نو هغه چې نو د موعدو پابندي ساتل د وعدو پابندي ساتل او کم قسمونه چې موږ او تاسو د الله تعالی په ذات باندې اخرو نو دا هغه قسمونه چې نو خیال ساتل. د دې حکم الله جل شانه چې نو په دې آیتونو کې موږ او تاسو نه راکړي دي. ګورئ موعده وعده عهد چې پښتو کې وته موږ دا وو چې دوه انسان خپل کې انسانان چې نو جبه وکي موږ او تاسو ته جبه ولکه تا ما سره په دې خبره باندې جبه کړې ده نو چې تا ما سره په دې خبره باندې جبه کړې ده نو اوس پکار دا دی چې دا جبه ته سر ته ورسي. نو دې ته عهد او وعده ویل کیږي په عربی کې. اوس دا عهد دا وعده دې کې دا خبره یاد ساتي چې څنګه د یو دو انسانانو په منځ کې وي نو دغه رنګي دا جبا دا وعده د دوو خاندانونو په منځ کې براتلی شي. دا معاهده د دوو قبیلو په منځ کې براتلی شي. دا معاهده چې نو د دوو قومونو منځ کې براتلی شي. دا معاهده چې نو د دوو ملکونو منځ کې چې نو هغه راتلی شي. او په هر صورت کې چې نو د خیال ساتل چې دا انتهایی ضروری دي.